اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش مقدمة مأخوذة دا مقدمة الجيش نام دی کتاب دی مقدمی تا مقدمہ دا ولی وی دی دا مقدمت الجیش نرغست دا یوزیت لخکر روان دے آگے کہ اگر مخ کی طرف تا کسان روان دی دا مقدمت الجیش تے او دا شاعت پسی کسان روان دی کہ دی لخکر نسپاتی کی گی من بیرلو دا مؤخرت الجیش تے مؤخرت الجیش تے او دی طرف جی روان دی نو دا میمنت الجیش تے او دی خوچ روان دی نو دا میسرت الجیش تے دا مقدمہ چی کتاب مقصد شروع نہیں امخ کی نرسی خبری ببری پکی وچی دا مقدمت الجیش نے رئیس کرے تنگ چی مقدمت الجیش دا لخکر نمخ کی دام دسی دا مقصود نمخ کی دام دارنگی دا مقصود نسی ملاسبہ مخ کی مقدمہ ماخوذ شوی دا راغستل شوی دا مقدمت الجیش نا جیش لخکر توائی دا نم دے دا پار دا آغا جماعت چکم متقدم دی منها دا دی لخ کرنا آغا مخی تا جماعت گوری چی دا روان دے دقی تا مقدمت الجیش وی دا ماخوذ دے دا قدمنا پپمانا دا تقدم سر دے یعنی پخپل مخ کے شوی دا 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 غچ دے سوتے لکی گی مولی سیبوم متعدی پمانا دا لازمی دے او یقال ویلے کیگی مقدمت العلم مقدمت العلم سے ویلے کیگی چی پا آغی تا پا علم کے شروع کے نا شروع پا آغی موقوفا دا شروع پا آغی موقوفا دا لکہ چی تا دیوال کے نو دیوال پا دی بنیاد باندی یقال ویلے کیگی مقدمت العلم لما آغسطا چی موقوفا پا آغی بانی شروع پی مسائلی پا مسائل دا دا علم کے اور مقدمت الکتاب سے تویلے کی گی دی کتاب چی دی خبر تری مخ کی دی رستی مقصد دی سر دیر زیاد تعلق وی اور دیر ربطی ورسر وی بدی بانی خحل کی گی دقی تویلے کی گی اور مقدمت الکتاب داویلے کی گی لطوائفتن دپار دیو اسی من کلامی دا کلام دا مصنف قدمت را مخ کی شوی وی امام المقصود مخ کی دا مقصود نا مقصود خدا دی رس شروع کی گی دا وجد ارتباطنا لہو دا بہا پدے پورے اور دا وجد انتفانا بہا پدے پوری پیہ پدے کے وہی یہاں ہونا لبیان معنی الفصاحت والبلاغت دلتا چی دا اس مقدمہ شروش ولا دا پسکی دا تاتر فصاحت پا معنی ہوتی او دا غیبرتا اقسام بیان کی دا بلاغت برتا معنی ہوتی او دا غیبرتا اقسام بیان کی او علیہ رحمتام دا دری فنون چکم پدی کے بیانی کی نوغی کے بتاتا وجد حسر بیان کی چی علم بلاغت علم المانی دا پدی دری فنون کی راپان دا وجد حسری دا وجد حسری نظرت مقدمہ سر پارش ولا ذکر پارش دا فصاحت تعریف دا تکئی اقسام دا بیانی دا بلاغت تعریف دا تکئی اقسام دا بیانی او دارنگی چی دے دی دری وڑو فنون وجد حسر دا بیانی وہی دا مقدمہ چی دا ہاں ہنا دلتا دا پار دا بیان دا معنی دا فصاحت او دا بلاغت دا او دا منحصر کی دلو دا علم میں بلاغت دا ودو علمون دا معانی او دا بیان کی فی علم المعانی فی علم المعانی دوانو علمونو دا معانی و دا بیان یادی وماو آغا یولائمو چکم مناسب دے ذالک دے علم البلاغت سرا آغا مناسب سر چشے دے علم بدیغ دے درے پنہ دکنو علم معنی او علم بیان او علم بدیغ نو معنی و بیان تا علم البلاغت وی علم بدیغ تا دی ملائم وی ولا یخفا او پتن دا وجد ارتباط دربت دا مقاصد بذالکا پا دی مقدمی پوری دا مقاصد مربوط تی چی دا مقدمہ دی ندا ویری بیا پا مقاصد نپوئی شی زکی دا وی پیشوی ما دا تویر چی یو مقدمہ دا علم دا غی دا تعریف دے بلا مقدمہ دا کتاب دا غی دا تعریف دے دیر علیمان دی وی چی دی دوانو پا مینس کی تی فرق
پټ پاتې شوی دی نه دی کاره کړی په خلخالي په زوزني باندې رد وکړو چې هغه د مقدمې د علم او د مقدمې د کتاب په مابین کې فرق مرق نه دی کړی والفرق دا فرق په مابین د مقدمې د علم او د مقدمې د کتاب کې مما د هغه خبرې نه چې دا خفي دی علی کثیر من الناس په ډېرو شلګوتو باندې علی کثیر من الناس دی علم کې د سر خبره د فصاحت او د بلاغت درازي چې دا فصاحت را وپیژنو د فصاحت لغت کی څه ته وایي اصطلاح کی تعریف څه دی او اقسامی څه دی ابن حاجب رحمت الله علیه د کلمې اول تعریف ذکر کو چې کلمه لفظ نو ځانې معنا مفردین دی به تقسیم کو چې دا په درې قسمه باندې ده په تعریف سره وجود ذهنی د شی معلومیږي او په تسقیم سره وجود خارجي د شی معلومیږي نو مصنف دواړه راجمع کړو د پاره د دې چې دا کلمه معلومه شي ذهنن او هم خارجن فاولی تعریف کړي به تقسیم کړي دي او دلته د دې تلخیص د مصنف کار لګ الټا کړي دي چې دا ول تقسیم کړي دي د فصاحت چې فصاحت په دوه قسمه باندې دي یو فصاحت د مفرد دی او دویم فصاحت د کلام دی او بیا وروسته د مفرد فصاحت په مفرد د پاره ځان ته تعریف کړي او د فصاحت په کلام د پاره ځان له تعریف کړي چې دا ولی الکه دا کار د دې کافی مولانا ولټا کو کافیه د کله ویلې ورځ کوي ورځ کوي هغه اول سره ته یاد دی چې مخې ته راشي زی مستثنا دې ته یاد نه ده په مستثنا کې ابن حاجب صاحب دا مستثنا راخیستې دا ولی تقسیم کړي ده د الله په تورې والي ده وضع کړي ده متصل او غیر متصل بیا وروسته هر یو له ځان ته تعریف کړی دی دلته مصنف دقه کار کړی دی چې فصاحت په المفرد بالکلام اولی تقسیم کړی به ځان له څنګه چې هلته د ابن حاجب صاحب سره داسې الفاظ نه چې داسې تعریف یې کړی وی چې دواړو قسمونو ته شامل وی د مستثنا داسې د دې مولوي صاحب سم داسې الفاظ نه چې دا تعریف یې کړی وی فصاحت په المفرد او په الکلام دواړو ته شامل شوی وی داسې نه نو اولی تقسیم وکړو به ځان له هر یو له تعریف دا ستاسو سبق څه شوله خلاصه شوه نو فصاحت په لغت کې څه ته وایي الفصاحت هي فی الاصل دا په لغت کې تم به خبرداري ورکې عن الابانه والظهور اخکار کېدلو نه اته تفسیر فصاحت په لغت کې اخکار کېدو ته وایي فصیح ته فصیح ځکه چې خبره ښکاره کوي په پوزو کې شرنګ نه ورکوي ځینې انسان په پوزو کې خبره څه ورکوي شرنګ ورکړي نو بس سم پې څوک پوه نه شي دا اوس د څه وویل ته به ورته وایې څه دي وویل نو دا تنبئ عن الابانه والظهور یو سړي فصاحت کم دی او زیاتول غواړي مسواکي علاج دی مسواک ډېر وهئ فصاحت سیوا کېږي او که دم دروها کوئ نو رب اشرح لي صدري د سهار د مانځه نه بعد قرت کاڼې په ژبه خولې کې نیسئ او دا یو ویشت کله ته وایي چې یو ویشت ورځې دې وویلې فصاحت به نیسي وایي یوسف بها موصوف کولی شي په دې فصاحت سره مفرد خلک وایي که نو کلمتن فصیحة نو ګوره کلمه مفرد ده دی موصوفه کړه په فصاحت سره یو فصاحت په المفرد شو والکلام او موصوف کولی شي په دې سره کلام لکه کلام فصیح وقصیدة فصیحة قصیده یو مرغۍ ده د دې درې وزري او دوه ټونګي څو وزري درې وزري او دوه ټونګي قصیده پېژنئ چې یو څو بیتونه کړی د شعرونو نه راجمع کړي نو دې ته قصیده وایي ګوره ټول دوستان یو شانتې مه ګڼه رحمانه چې د ګوټۍ چې په تا وخوري دوست هغه دی داسې اوس بله ملګرې کا چې خدای په خیر کې خیر را پیښ کړي هلته مې پیښ کړي چې چا چرګ پخ کړی وینه دا اوس قصیده
راته شو مولا صاحب قصیدتن فصیحتن قصیدتن فصیح استاد وی په شک کې دی وګرځول ما په څه کې دی وګرځول ما شک د څه شک چې فصاحت د مفرد دی او بل فصاحت د کلام دی مفرد کې هم مفرد راځي او کلام کې مرکب تام راځي مرکب ناقص په حساب د پیل شو چې دې خو په دې فصاحت باندې موصوف کیږي او چې دا مرکب ناقص دی په مفرد کې داخل کو که په کلام کې دی داخل دا د کم شو دا کم یو سره ولګېد نو دې تا ته وایي چې چا خلخالي په دې ځای په شرحه کړې ده خو تېروتې دی خلخالي ویلي دي چې د کلام نه مراد ما لیس بکلمتن چې کلمه نه نو کلامي مرکب تام مرکب ناقص دواړو ته شامل کړي دی خلخالي سے بغیر دا عام چې مرکب ناقص په کلام کې داخل چا کې داخل کلام کې داخل مرکب ناقصم پکې رالی چردام پسې دی په مرکب ناقص د کلام د لاندې رالی د چا د لاندې رالی د کلام وای دا خبره ټیک نه ده دا خبره غلطه ده ولی دا به علما منلی چې دا مرکب ناقص په کلام کې داخل دی ما بدا ال تسلیمولې چې له عربو څخه من اورېدلی ویم یا د عالمانو څخه م اورېدلی وی چې مرکب ناقص راغلی او فصیح دی او دیو پیدا اطلاق کړی وی کلام فصیح کلام فصیح حالانکه عرب او عالمانو دا نه دی ویلي مرکب ناقص ته چې کلام فصیح نو کلام څنګه ته هغه ته شامل دی کلام هغه ته نه شامل دی دا مرکب ناقص غلام زیدن دا چې متصف کېږي په فصاحت د وجې د فصاحت د مفرداتو نه چې دا غلام ټکی دا هم فصیح دی او دا زید ټکی دا هم فصیح دی نو د دې د وجې نه دی فصیح شو د دې د وجې فصیح نه دی چې دا ګینې کلام دی کلام نه دی که دا کلام یې خو په کار دا دی چې غلام زیدین یو ځای کې لیکل شوی وی او چې عربو یا عالمانو ویلی چې کلام فصیح نو چې ته عربو ویلی دي چې دا کلام فصیح دی نو دا مرکب ناقص په کلام کې داخلول لکه خلخالي چې داخل کړي دي نو دا خبره وایي نه منمه تفتازاني تیره ته ووایه چې اوس هغه خو هغه خبره خو دې لاره رد کړله هغه خو شرحه کړې وه دغه یې لیکلي وایي دا مرکب ناقص دی مفرد کې داخل چا کې داخل دی مفرد کې داخل نو صحیح د مفرد کې که تاسو له په پارچه کې سوال زه ولیکم او دا درته ولیکم چې دا راته ووایي چې طلباو چې مرکب ناقص خو متصف کېږي په فصاحت که نه جواب دا دی او متصف کېږي ښه متصف کېږي دا راته ووایي چې دا اوس داخل شو په مفرد کې که په کلام کې نو خلخالي وی په کلام کې شامل کړی دی او تفتازاني دقه خبر دی که مشکل نشته عرب وی ما فی مشکل عرب وی ما فی مشکل قیل ویلی شوی دی چې مراد په کلام سره ما هغه دی لیس بکلمتین چې کلمه نه وي چې عام شي مرکب اسنادي ته او غیر اسنادي دواړو ته فانه قد یکون کله ناکله کېږي یو بیت د قصیدې نه چې هغه مشتمل نه وي علی اسناد په داسې اسناد باندې چې صحیح سکوت علیه په هغې باندې ناقصي سره د دې نه هغه متصف په فصاحت باندې وي پته ولګېدله چې مرکب ناقص دا متصف کېږي په فصاحت باندې وفیه نه د دې خلخالي په دې خبره کې نظر نیټم بام دی نظر
جنبام دے انه انما یصح بشک دا صحیح کیږي ذالک دا خبره الا لو اطلقوا کدی عرب اطلاق کولې په مثل د دق مرکب باندې ناقص ته چې انه دا مرکب ناقص کلام فصیح هرکه دا کلام فصیح دی حالان کې نه دی نقل شوی عنهم دا عربنا ذالک دا خبره عرب شرط مرکب ناقص ته کلام فصیح نه دی ویلې مرکب ناقص په کلام کې داخله ول دا د علم مقتضا نه ده دا تیروتل دا ځینې مولوي صاحب ولې دا خو متصف دی که په فصاحت او تقتضا متصف دی خو د وجه المفرداتو نه غلام دام فصیح دی او زید دام فصیح دی مرکب ناقص خو فصیح دی خو دا داخل په چا کې دی په مفرد و اتصاف و متصف والے دی په فصاحت باندې یجوز روا دی چې دا دی په اعتبار د فصاحت د مفردات علاوه د دې نه چې حق خبره دا ده چې انه بشک د مرکب ناقص داخل په مفرد کې داخل په چا کې په مفرد کې ولی کله کله ولا دغه مفرد ناشته دی دلته راشه مفرد یې راوست دی مفرد باندې دوه اطلاق کېږي اطلاق نمبر 1 دا مفرد دے معنی دا دا مرکب ندے دویم پی اطلاق کیگیا لکا دا مفرد دے معنی سرا مثنی او مجموع ندا مثنی او مجموع استاذ ذکر پیوگی پخبر بیتی پیشی مجھے سے ویمنا علی ما یرفع به ان کان مفردا معرفتا مبنی بوی دا منادا بعلامی درف بانی ان کان مفردا معرفتا کدا منادا مفرد معرفه وا لکه یا زیدوشو یا مسلمونا یا یا رجالو یا مسلمونا سوال پیدا دے چې د مفرد معرفه نو مسلمون خو مفرد نه دی مجموع دی یا مولا صاحب دلته د مفرد کم مفرد دی دا هغه مفرد دی چې په مقابله د مضاف کی مفرد دی معنی مضاف نه دی داسې مفرد نه دی دا مسلمون اوس مفرد دی ولی مفرد دی ځکه مضاف نه دی نو کله ناکله د مفرد اطلاق کیږي مفرد دی مرکب نه دی کله اطلاق کیږي مفرد دی معنی متصنیه او جمع نه ده کله اطلاق کیږي چې مفرد دی معنی مضاف نه دی معنی دا چې مضاف لأنه ذکر دا مفرد چې دی یقالو دا حمل کیږي په هغه باندې هم چې هغه مقابل د مرکبي دا مفرد دی معنی مرکب نه دی وعلامه او په هغه باندې حمل کیږي چې مقابل د مثنی او د مجموع وي یعنی دا مفرد دی معنی مثنی نه دا مجموع نه دا دلته اوس کوم یو مراد دی ټول راجمع شي او مشوره وکړي چې دلته مفرد نه کوم مفرد مراد دی مقابل د مثنی او د مجموع که مقابل د مرکب وای مولی صاحب دې ته وګوره دا مفرد دی او دا کلام دا مفرد په مقابله د کلام کې راوړی دی معلومیږي دا چې دلته د مفرد نه هغه مفرد مراد دی چې هغه مقابل د کلام او د مرکب وي مفرد دی معنی مرکب نه دی مفرد دی معنی مرکب نه دی دا مقابله د مثنی او د مجموع کې نه دی راوړی دا قرینه شوله چې د مفرد نه هغه مفرد مراد دی چې مقابل د مرکب وي هغه مقابل د کلام وي هغه ته نه دی مراد چې مقابل د مثنی او د مجموع نو مفرد دا معنی چې دا څه شی دی مولوي صاحب کلام نه دی نو مرکب ناقص پکې په خپله وسرالی ولې ځکه مرکب ناقص کلام دی نه دی کنه کلام خو دې ته وایي چې په هغې باندې سکوت صحیح نو په غلام مجاهدین باندې سکوت صحیح دی کلام خو دې ته وایي چې په هغې کې به اسناد وي یصح السکوت علیه په غلام مجاهدین کې داسې اسناد شته دی چې سکوت پې صحیح شي بې خو تا ته خبر نه درکوي کنه ومقابلته مقابله د دې مفرد په کلام باندې ها هنا دلته چې دا قرینه وروړي دا په دې خبره باندې چې مراد شوي ده په دې سره معنا اخیره څه ده چې مفرد معنا دا ده چې لیس بکلام کلام بنی نو دا مرکب ناقص کلام نه دی نو دا په مفرد کې شامل شو او خالی چې دا مرکب کې شامل کړی دی نو تیر وته دی
سخت دی دا په مختصر معنی کې ما ته د خیر افسان ها پی پیښ چې مرکب ناقصم فصیح دی خو په مفرد کې داخل دی که په کلام کې نو خلخالي په چا کې داخل کړو په کلام کې تی داخل که په بلاغت و یوسف مصوب کولی شي بها په دې فصاحت باندې متکلم ایزن همدارنګې کاتب فصیح و شاعر فصیح نو وسی وشمارا فصاحت په درې قسمه شو فصاحت د مفرد فصاحت د کلام او فصاحت د متکلم بلاغت لو سراشه بلاغت په څو قسمه باندې شو فصاحت خو دې معلوم کو کنه نو بلاغت په څو قسمه باندې ته وی وای زر یو بلاغت د کلام دی او بل بلاغت د متکلم دی او بلاغت د مفرد په کې شته بلاغت د مفرد جواب کې ولې نشته زوزنی وای په دې کې تیر وته دی تازانی وای زوزنی په دې مسله کې پېښ شوی دا بلاغت د مفرد نشته ولی دا ولی وجه غلطه ویلې ده ولی زبرت دا غي وجه صحیح وي غټ مولا ده والبلاغت بلاغت چې دی وي تم به دا خبردار یو کې ان الوصول والانتهاء در رسیدل او د انتها نه روان دیوال سره لاس ولګي نو دې ته بلاغت وی ورسېدي بلاغ رسېدل شو دا یوسف بها موصوف کولی بشي په دې بلاغت سره الاخیرانی فقط دا درستنی فقط یو کلام دی بلو شبیر استاد بل پکې چې شه دی متکلم دی فقط ایل کلام والمتکلم نمفرد ولی اذ لم يسمع ذکر ندی اوریدل شوی د عربنا چې کلمه بلیغه مفرد بلیغ د عربنا مونږ ته دا ندی اوریدل پته ولګی چې په دې سره دا مفرد زوزنی را پاسېدلې دی غلطه وجه ویلې هغه وی بلاغت ته وایي چې مقتضى الحال چې دا ټکي مطابق د مقتضى الحال دی او دا ټکي مطابق د مقتضى الحال نه دی او په مفرد کې دا مطابقت نه راځي خو ځان له یو ټکي دی دا وایي چې دا وجه ولا ویل ډېر غلط دی ولی که چېرته بلاغت بالمفرد فرض کوي هغه به بیا دا تعریف نه وي هغه کې به دا مطابقت ټکي نه وو بیا هغه کې مطابقت ټکي نه وو هغه به بیا داسې بلاغت وي چې په غیر د مطابقت به وي دغه وجه ولا مه وایه وجه اصلي دا ده چې موږ د عربو نه دی اورېدلي چې هغوی را پاڅېدلي دي او په بلاغت باندې مفرد متصف کړی دی دقې صحیح وجه ده بس هغه چې ته ویې والتعلیل وجه بیانول چې دا بلاغت انما هي بشک دا کېږي په اعتبار د مطابقت سره د مقتضى الحال د مقتضا د حال دي په خپل تحقیق روان مطابقت د مقتضى الحال وهي دا چې لا تتحقق نو متحقق کېږي په مفرد کې دا خبره چې چا کړې دا وهمنو دا یې وهم کړی دی او دا خبره چا کړې ده دا زوزني کړې ده په شرح د چا د تلخیص کې د خلخالي شرح هم وډزوله او د زوزني شرح هم لأن ذلك ذکر دا مطابقت والی چې دا خو راځي په بلاغت د کلام او د متکلم کې او که د مفرد دپاره فرض کا بلاغت وی نو بیا به هغې کې مطابقت نه وي لکه علی رحمت دا نسکوټر ته فرض که چې دنیا ته ډول راغلی نه دی موږ تر ننه لیدلی نه دی نسکوټر دې په خبره نو اوس دې ځای کې یو طالب وویلي چې نسکوټر چې په تیلو ګرځي دا نشته ځکه نشته دی چې په تیلو ګرځي هغه د څلورو ټیرونو والی دا نه
تفتازانی وایي چې دا څلور ټیرونه ټکې دا په غټو غټو گاڑو پورې خاص دي کنه سکوټر برس کا پیدا شو اب د دوو ټیرونو والی دا مطابقت دا د کلام او د متکلم په بلاغت کې پروت دی او که پرس که چېرته د مفرد بلاغت پیدا شو نو هغې کې به بیا مطابقت اډول وي نه نو دا وجه ولې وایي مه وایه دا غلطه ده خمړه دا خبره خو ټولې صحیح دي خو دا راته ووایه چې داسې څه چل وکړو چې لکه دا تقسیم یې اول وکړو خلک اول تعریفات کوي او د تقسیمونو باندې شروع وکړه دا عبدالرحمن قزویني به نه پوهېده که دا ولې موږ ته خو ابن حاجب صاحب په اول سر کې د کلمې تعریف کړی بیا یې تقسیم کړی وایي وروره ولې نه پوهېږي ابن حاجب په شان د کار خو ده کړی دی ابن حاجب چې مستثنا سره کوم عمل کړی دی داسې الفاظ متعذرو چې موږ را جمع کړی وي ټولو ته شامل شوی وي وانما قسم تقسیم یې وکړو کلن هر یو د فصاحت او د بلاغت نه اول د وجه د متعذروالي د جمع کولو د معانیو د الفاظو د معانیو د ټکو داسې ټکي چې مختلف وي او غیر مشترک وي په امر په یو امر کې په یو تعریف کې چې عام وي هغې ته په تعریف واحد کې وهذا او دا چې دی کما قسم لکه چې تقسیم کړی دی علامه ابن الحاجب چې عثمان نامه د مستثنا لره متصل ته منقطع ته او بیا تعریف کړی دی هر یو واحد منهما د دې دواړو نه علی حدة ځان لا علی حدة فصاحت فی المفرد ستوایی چې په هغې کې د شپیلي اواز نه یادم شو فصاحت فی المفرد ستوایی چې په هغې کې د څه اواز نه وایه که چې په هغې کې د شپیلي اواز نه فصاحت فی المفرد دې ته وایي چې تنافر به پکې نه وي غرابت به پکې نه وي مخالفت به پکې نه وي دا د سبق طریقه ده د زما نه یاده کړه مولي صاحب اول شی غلط وایه بیا صحیح وایه داسې تعریف رایق شي چې داسې نه دی نو څنګه دی ولې داسې نه دی نو دا ځینې طالبان هسې د طوطي ژبه یادوي نو په مقصد باندې پوهېږي نه چې دا څه مقصد دی نو ته ورته اول غلط ووایه نو هغه ته پته وي چې دا خو غلط دی ولې غلط دی دا شپېلي خبره خو غلطه ده نو صحیح څنګه ده نو صحیح باندې مې بیا پېښ شي بس فصاحت فی المفرد څه ته وایي چې درې ټکي به پکې نه وي مولي صاحب تنافر د حروفو غرابت به ورکې نه وي مخالفت به ورکې نه وي د هر ټکي د تنافر درته تعریف کوي د غرابت درته معلومات درکوي او د مخالفت هم درته فهم درکوي غوږو ته کېده دا فصاحت فی المفرد یې ولې مقدم کړو اول خدا چې دا فصاحت یې ځکه مقدم کړو چې دا بلاغت دا موقوف دی او دا فصاحت ته موقوف علیه دی نو خلک خو اول موقوف علیه مخکې کوي که دویمه دا ده چې دا فصاحت د مفرد یې ولې په دې نور مقدم کړو نو مولي صاحب مفرد دا فصاحت د کلام او د متکلم موقوف و په فصاحت د مفرد هغه موقوف علیه نو ځکه یې مقدم قدما مقدمې کوم فصاحت دره په بلاغت باندې د وجې د موقوفوالي د معرفت د بلاغت نه په معرفت د فصاحت باندې د وجې د کېدو د دې چا نه د دې بلاغت نه چې دا ماخوذ دی په تعریف یا په تعریف د فصاحت کې د وجې د کېدو د فصاحت نه چې دا ماخوذ دی په تعریف د بلاغت کې په بلاغت کې به معل فصاحت ټکی راغلی دی نو چې دا فصاحت اول نه پېژندلی نو بیا په بلاغت کې تا ته د فصاحت زه څه بیان کړو ثم قدما به مقدم کو فصاحت د مفرد په فصاحت د کلام او د متکلم باندې د وجه د موقوفوالي د غدوانو فصاحتونو علیها په فصاحت د چا باندې د مفرد باندې خلوصه خالصي دل د دې مفرد دی پاکي دل د دې مفرد دی د تنافر د حروفنا د غرابتنا او د مخالفت قیاسی لغوینا چې کوم مستنبت دی د استلې شوی دی د تالاشو د لغتنا قیادت دی د تالاشو چې ته په لغتو کې پسې وګرځې په ډېره مشکله پیدا کېږي په ډېره مشکله پیدا کېږي دغه د غرابت وایي د دې فصاحت دپاره چې عبدالرحمن قزویني معنا کړې خلوصه نو دا هم د ده خطایي ده ناشنا مولا له تبتازاني کړه د
دی عبدالرحمن قزوینی په کتابونو مولا شو او اوس په دې کې ګوره نکتې راوباسي دا علم دی دا سړي کار نه دی د چا په علمیت کې ته خبرې راوباسي نو دا څه وړه خبره ده داسې سترګې دوی الله موږ له بنا کړي داسې مازغه چې دا باره خبره پوهېږي ته چې د دې فصاحت په دې تعریف کې خلوص ټکی ویلی دی نو دا موږ نه دی نو تاسو طالبان ماهرین یاستئ چې دا ولې نه دی په حقوق کې پوهېږئ که پوهېږئ که نه یارکه څوک داسې سر لخوي څوک یې داسې لخوي دا فصاحت وجودي دی او خلوصه چې یو شی په یو شي کې نه وي دې ته خلوص وایي لکه دا پی د اوبو نه خالص دي مانه اوبه پکې نشته خلوص عدمي ته وایي نو خلق وجودي له تعریف عدمي نه کوي او د وجودي له تعریف عدمي کړی وتفسير الفصاحة تفسير د فصاحت چې دی بالخلوص په خلوص سره لا يخلو خالی نه دی ان تسامح د چشم پوشینا دې کې داسې چشم پوشي یعنی د ځان د کار نه ځان خلاص کړی دی خو لږ سوچ په دې کړی دی مصنفه لږ سوچ په دې کړی چې د فصاحت تعریف د کوم په خلوص سره صحیح نه دی چې د بل ټکی به دې ول پیدا کړی په هغې به دې کړی دا ته دا پته نه وه چې ما پسې وروسته تازاني راځي بیا به پکې خبرې راوباسي تنافر څه ته ویلی کېږي دا په کلمې کې یو وصف دی په دې ژبه باندې ثقل پیدا کوي او په دې باندې دا نطق خبرې کول تکلم کول په څه شی مولي صاحب ګراني تکلم کول په څه مولا صاحب ګراني خبره پېښ شولې ابراهیم مولي صاحب ته زر زر ووایه ججبج مجالي خان ایشه به خبره ما چې دا تکلم پې د ګران وي دقې ته تنافر ووایو لکه مستشزرات دا هر سړی ویلی هم نشي مستشزرات هر سړی ویلی داسې خطا کېږي په دې کې ثقل پروت دی امرؤ القیس یو شعر ویلی هغې کې بد تنافر دا تنافر چې دا وصل دی په کلمه کې واجبی ثقل دی علی اللسان په ژبه باندې او واجبی عسر سخوالی د نطق بها په دې باندې لکه مستشزرات شو په قول د امرؤ القیس کې امرؤ القیس چې دی یو شعر ویلی دی نو زه به هغه شعر ووایم نو بیا د شرحه چې کومه کړې بیا به هغه شرحه ته وکړي وایي غدایرهم مستشزرات الی الغلا تجل الاوقاس فی مثنى ومرسلی غدایرو دا کوسی د یخته د دې محبوبي چې دي څڼې دا اوچتې دي اوچتې کړی شوي دي یا اوچتې دي اوچت طرف ته بیا د دې محبوبي دا یخته چې دی درې تقسیمه شوي دي یو ته اوقاس وایي بل ته مثنا او بل ته مرسل وایي اوقاس دې ته و چې دې کې تار راتاو کي هسې قب تساس کې وي تړي او مثنا دې ته ویلی کېږي چې کوم ځای بن رابن کې داسې کوڅۍ تې جوړ کړي کوڅۍ چونټه کوڅۍ داسې جوړې کړي او مرسل دې ته ویل کېږي چې خواره واره وایي دومره ډېرې یختې دي چې دا یو نوع د یختو په دې نورو یختو کې بس غایبه شي او پټه شي اشاره شوله کثرت د چا ته د یختو ته او کثرت د یختو دا حسن دی د چا دپاره زنانو دپاره کثرت د یختو دا ورته حسن دی نو دا صفت دغه کوي دا بیان موږ د دغې څه کار نشته موږ د دې مستشزرات ټکي سره کار دی چې دې شاعر دا شعر ویلی دی په دې کې ثقیله کلمه را داسې کلمې پکې راوستې چې د هغې په ژبه باندې ثقل دی نو تنافر پکې پیدا شو نو دا کلمه فصیحه نه شوه چې کلمه فصیحه نه شوه نو ټول شعر یې د فصاحت نه ووتو لرې کوې ټول شعر یې د چا نه ووتو د فصاحت نه ووتو او دا په موبایل کې شعرونه وایي چې هغه د دې قصو نه خبر نه دي نو غدایرهو یعنې ضوایبو کوڅۍ د دې جمع د غدیرې ده او ضمیر چې دی دا راجغ دی مایدون راجغ دی الى الفرع چاته مونږ شي فرع ته فرع د دې خطو یو وسی ته ویل کېږي مستشجرات نه مرتفعات مرتفعات دي چې په خپل پورته شوي او مرفوعات دا معنی چې پورته کړي شوي یقال استشجرهم ارفعه پورته کدی لره واستشجر ارتفع پورته شو په خپل الى العلا چاته پورته شوي دي چت طرف ته
تضل غایبیږي عقاس په مثنا په مرسل تدل ای تغیب او عقاس جمع اقیسی دا هغه یخته خصلت چې کوم مجموعه را جمع کړي شوی دي یختونه خلک یخته را جمع کوي دلته وتړي کړي او مثنا المفتول کوته کړي شوی او مرسل خلاف د مثنا نه داسې کولاو یعنی زوای به د دې دا کونڅې چې دي دا مشدوده دي على الراس په سر باندې تړلې شوي دي په سر باندې بخيوط په تارونو باندې او د دې د یخته تقسیمیږي عقاس تا مثنات او مرسل تا او دا اولنی چې کوم دی عقاس دا غیبی کې په اخیریانو کې چې مثنا او مرسل یا کوم دلته یخته دي تړلې دي کنه اخو چت دي کنه به په یختو کې غیشته ورته سخت ډیر اختی دي والغرض غرض چې دی بیان د کثرت د دې شعر دی بیان د کثرت د چا دی مولوی صاحب د دې شعر دی وسط یو ضابطه در خی چې کوم شي کې تنافر دی او کم کې نه دی هغې باندې به دې که خیري ابراهیم مولوی صاحب ته کار شو چې شیخ صاحب څخه تناظر کړه